बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन زموږ سره د کیمستري لمبی ټاپک دی او دا چې کوم دی په دې کې موږ نن انټروډکشن ټو کیمستري کو مطلب د کیمستري تعارف کو چې کیمستري دی څه شی دغه شان چې کوم دی په کیمستري کې دنه موږ کو څه شی بیا چې کوم دی کیمستري موږ څومره برانچونو ته ډیوایډ کو دغه شان میټر څه شی دی او بیا دغه شان پیور سبستانس څه شی دی میکسچر څه شی دی نو شارټ غونډه انټروډکشن به موږ نن صرف دی ورکو په دې لیکچر کې نو کیمستري لاول د ډیفینیشن نه مخکې خو دا پکار دی چې لکه مطلب کیمستري مونږ سټډي کوو ولې کیمستري مونږ د دې لپاره سټډي کوو چې زموږ سره غیر چاپیره په دې ماحول کې یا په دې یونیورس کې څه دي که هغه واټر دي که هغه زموږ سره سایل دی که هغه زموږ سره راکس دي دغه شان که زموږ سره ایر دی دا ټول چې کوم دي دا اصل کې میټر دی او میټر څه شی دی میټر anything which has mass and occupies space هر څه چې د هغې ماسي او سپیس اکوپای کړي نو دغې ته مونږه میټر وایو نو په کیمستري کې مونږه دغه میټر سټډي کوو دا مونږ چې څه دا کپړې مونږه اغوندو یا زمونږ سره دا فیپر چې کوم دی یا دغه شان دا فوډس چې کوم دي دغه شان دا پلانټس انیمل دا هر څه چې کوم دي دا زمونږ سره د میټر نه جوړ دي نو ځکه په دې وجه باندې مونږه میټر سټډي کوو نو اصل کې کیمستري څه شی دی دا زمونږ سره د سټډي اف میټر دی نو The definition the chemistry chemistry is the branch of physical science which deal with property, composition and structure of matter. Chemistry چې کوم دی دا زموږ سره the branch of physical science دی physical science مطلب دا چې په دې کې مونږ non living material for example نان لیوینګ میټیریل لکه زموږ سره سایل شو یا راک شو یا په دې کې چې کوم دی دننه څنګه چینجز راځي نو دغه موږ په فزیکل ساينس کې بیا سټډي کوو لکه فار ایگزامپل موږ په فزیکل په کیمستري کې موږ اټم سټډي کوو او اټم زموږ سره څه شی دی اټم زموږ سره سالډ بیک ګراوند دی کنه په دې وجه موږ دې ته برانچ اف فزیکل ساينس وایو نو کیمستري چې کوم دی دا زموږ سره د برانچ اف فزیکل ساينس دی او په دې کې موږ سټډي کوو properties composition structure of matter په دې کې موږ د میټر چې کوم دی structure study کوو په دې کې موږ composition او په دې کې موږ د دې properties study کوو دا شان د دې دویم definition دا دی چې chemistry is the study of properties the study of the properties of material and changing that material undergo لکه مطلب دا چې chemistry چې کوم دی دا زموږ سره دویم ډیفینیشن د کیمستري دا دی چې دا زموږ سره پراپرټیز اف د میټیریل سټډي دا مطلب دا چې د میټیریل پراپرټیز موږ په دې کې سټډي کوو او د دې سره سره چې په دې کې کوم چینجز راځي په دې میټیریل کې دا موږ سټډي کوو فار ایگزامپل دا زموږ سره واټر دی نو موږ په دې کې چینجز دا راځي چې د دې فزیکل سټیټ چینج کیږي فار ایگزامپل فزیکل سټیټ د دې چینج کیږي فار ایگزامپل ویپر ته د لیکوډ نه ویپر ته موږ دا سټډي کوو دا شان چې کوم دی دا فریز کیږي سالډ ته موږ دا سټډي کوو دغه شان مونږ وایو چې مطلب ته فرشر سیوا شي په یو ګیس باندې هغه میټر دی کنه نو په هغې باندې اثر پرې باسي مطلب چې څه قسم چینجز راځي کنه په دې کې نو دا مونږ ټول په دې کیمستري کې دننه سټډي کوو بیا چې کوم دی کیمستري خو زموږ سره یو براډ سبجیکټ دی یو لانګ ټرم دی نو په دې په وجه باندې کیمستري چې کوم دی دا مونږه ډفرنټ برانچز ته ډیوایډ کړې ده لکه پای کې زموږ سره لمبنې دی فزیکل کیمستري نو فزیکل کیمستري چې کوم دی دا زموږ سره په دې کې مونږ سټډي کوو چې مطلب فزیکل چینجز راشي فار ایگزامپل پرشر زموږ سره سیوا شو نو مونږ وایو چې دا نن په یو سولوشن کې څه قسم چینجز راولي سولوشن چې کوم دی لکه دا هم بیا خیر د برانچ اف دا چې کوم دی بیا زموږ سره برانچ دی خو به څه کې زموږ سره په فزیکل کیمستري کې دی ولکه کیمیکل کاینټکس یا سولوشن یا ترموډاینامیکس په دې کې پروسس دا مختلف پروسس کیږي په دې دا روغې چپټري چې کوم دی بیا دننه په فزیکل کیمستري کې دي نو اوس چې بار زموږ سره کوم فزیکل فینامنا کیږي کوم فزیکل چینجز کیږي او د هغې سره دننه څه کیمیکل چینجز راځي نو دا مونږ سټډي کوو لکه چې مونږ کله کیمیکل کاینټکس سټډي کوو نو په دې کې مونږ ریټ اف ریاکشن سټډي کوو دغه شان چې کوم دی لکه څومره ټایم کې زموږ سره څومره ریاکټنټ کنورټ شو پراډکټ ته دې څومره ټایم ډېر واغستو لږ یې واغستو زیات یې واغستو درمیانه یې واغستو بیا چې کوم دی په سولوشن کې مونږ
ډیفرنٹ لکه رولز لا سټډي کو دا شان چې کوم دی هنري لا دا چې کوم دی ټول د سولوشن سره مولریټي دا ټول د سولوشن سره ریلیټډ ټاپکس دا موږ په دې کې سټډي کو ترموډاینامیکس د دې کې چې کوم ډیفرنٹ لاګانې دي لکه پس لا سیکنډ لا تړ لا دا ټول چې کوم دی دا زموږ سره په فزیکل کیمستري کې راځي. دویم نمبر زموږ سره بیا دا انډسټریل کیمستري. نو انډسټریل کیمستري چې کوم دی په دې کې موږ ټیکنیک او هغه پروسس سټډي کو په کوم باندې چې ډیفرنٹ میټیریل جوړیږي. فار ایگزامپل و سیمټ څنګه جوړیږي موږ دا پروسس سټډي کو. دا شان چې کوم دی ګلاس او فرټیلایزر دا ټول چې موږ سټډي کو دا ټیکنیک او ډیفرنٹ نور سیزونه راغونو دا زموږ سره انډسټریل کیمستري کې راځي. بیا بل زموږ سره ارګینیک کیمستري. نو ارګینیک کیمستري چې کوم دا په دې کې موږ کاربن او هایدروجن دا چې رايوځي شي دا هایدروکاربن راکوي. نو موږ په دې کې هایدروکاربن او د دې ډیرایویټیو یعنی الکوهل اماین استر او دا شان چې کوم دی کاربوکسیلیک اسید دا ټول چې کوم دی دا موږ په ارګینیک کیمستري کې بیا سټډي کو. دا شان چې کوم دی دریم نمبر څلورم نمبر بیا زموږ سره دا نیوکلیر کیمستري. نو په نیوکلیر کیمستري کې مونږه نیوکلیس سټډي کوو. لکه څه چې په دې کې دي په نیوکلیس کې څه دي هو نیوټران دي پکې پروټان دي پکې پازیټران دي پکې. نو دغه شان د هغې سټډي چې کوم مونږ کوو نو هغه په نیوکلیر کیمستري کې راځي. فار ایگزامپل لکه زموږ سره ایمیشن آر ابزورپشن اف ریډیشن. نیوکلیس نه چې کوم ریډیشن ابزورپشن کیږي یا چې کوم دی د هغې ایمیشن کیږي نو دغه مونږ سټډي کوو. لکه مثال په طور فیوژن اف فیشن دا چې کوم دی زموږ سره دا پروسس چې کوم دی دا زموږ سره نیوکلیر کیمستري سره یا د نیوکلیس سره ریلیټډ سیزونه دي. بیا چې کوم دی پنځم نمبر زموږ سره دا انرګینیک کیمستري. انرګینیک کیمستري کې مونږ هر یو سیز سټډي کوو، هر یو الیمنٹ علاوه د هایدروجن نه او د کاربن نه یا چې کوم د دې ډیرایویټیوز دی دې نه علاوه چې کوم دی مونږ هر شی سټډي کوو. لکه سایل شو یا چې کوم دی دغه شان زموږ سره واټر شو او دغه شان چې کوم دی راک شو دا ټول زموږ سره ایر شو دا زموږ سره انرګینیک دي. انرګینیک سبسټانس هم دي میټیریل هم دي. نو په دې وجه دا مونږ په انرګینیک کیمستري کې چې کوم دی سټډي کوو. بیا زموږ سره بایو کیمستري. نو بایو کیمستري چې کوم دا سینتھیسس کمپوزیشن اینڈ ریاکشن اف سبسټانس انساید د لیوینګ ارګانیزم. لیوینګ ارګانیزم هم زموږ سره د میټر نه جوړ دی دا مونږ هغه په کیمستري کې سټډي کوو. نو چې کوم زموږ سره په لیوینګ ارګانیزم کې لکه پلانټ او انیمل کې چې زموږ سره کوم دنه کوم ریاکشنز کیږي او هغه مونږ سټډي کوو یا کوم چینجز راځي هغه مونږ سټډي کوو. نو هغه مونږ سره د بایو کیمستري سره ریلیټډ دي. دا شان انالیټیکل کیمستري ده. نو په انالیټیک کیمستري کې مونږ کوالټیټیو اینڈ کوانټیټیو انالیسس اف میټر کوو. دا شان چې کوم دی او د دې سټډي به کې مونږ کوو. انوایرمنټل کیمستري نو مختلف فینامیناز چې زموږ په دې انوایرمنټل کې کیږي لکه ګلوبل وارمنګ اسید رین او دغه شان چې کوم دی ایرو او دا ډیفرنٹ سپیر اټماسفیر ټروپوسفیر سټیټوسفیر دا ټول چې کوم دی دا مونږ سټډي کوو. نو دا زموږ سره په انوایرمنټل کیمستري کې راځي. دغه شان چې کوم دی د دې نه علاوه بیا زموږ سره مونږ به اوس په مخه وایو چې لکه میټر نو اوس زموږ سره میټر څه شی دی. نو میټر مونږ وایو چې anything has mass and occupies space. هر یو شیز چې د هغې زموږ سره ماسي او ځای نیسي نو هغې ته مونږ میټر وایو. نو میټر خو زموږ سره چې یونیورس ته ګوري هر یو شی میټر دی که نه ولې چې هر یو شیز چې کوم دی د هغې ماس دی او هغه ځای نیسي. نو د دې په وجه باندې مونږ دې ته میټر وایو. میټر چې کوم دی بیا زموږ سره د ماس مطلب دلته دا دی که نه چې په دې کې د دې میټر لکه زه وایم چې 1 مول H2O یو مول واټر. نو په دې کې به زموږ سره خامخا دننه څه څه مالیکیول وي څه ایټم به وي څه سبسټانس به وي. نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی دقه کوانټټي او دقه مقدار نه دی دقې د چې کوم دی ماس وي. یو چې کوم دی ویټ دی هغه چې کوم دی د دې
ګریویټیشنل فورس ته وجې پیدا کیږي، هغه جدا سیز دی، هغه چینج کیږي، هغه چې کوم دی پلیس ټو پلیس چینج کیږي، او ماس چې کوم دی په دې کې چینجز نه راځي. ولې چې دا زموږ سره اماونټ اف میټر دی. بیا چې کوم دی سبسټانس و a piece of matter in pure form of a piece of matter in pure form is called substance. چې زموږ سره د یو میټر دی او د هغې یو وړوکې غوندې حصه وي نو هغې ته مونږ سبسټانس وایو، خو چې هغه په پیور فارم کې فار ایگزامپل H2O چې کله زموږ سره په پیور فارم کې نو دې ته مونږ بیا یو سبسټانس ویلی شو. دغه شان چې کوم دی دا ټول سبسټانس چې کوم دی دا ټول میټیریل چې کوم دی دا زموږ سره پیور سبسټانس ته او امپیور سبسټانس ته ډیوایډ کړي دي. لکه مثال په طور پیور سبسټانس زموږ سره څه دي، نو په پیور سبسټانس کې زموږ سره راځي ایلیمنټس او کمپاونډس، او په امپیور کې زموږ سره میکسچر راځي، چې انشاءالله دا به مونږ بیا په نیکسټ لیکچر کې په ډیټیل وایو. میټر چې کوم دی مونږ وایو چې دا مونږ وایو چې میټر چې کوم دی دا زموږ سره دوو میټر دی. نو میټر زموږ سره یو پیور میټر دی، پیور سبسټانس دی، یو زموږ سره امپیور سبسټانس دی، یعنی دا دی دوه ټایپس دي. اوس زموږ سره پیور سبسټانس یو کانسټنټ پراپرټیز اینډ کمپوزیشن. د پیور سبسټانس په زموږ سره پیور پراپرټیز او د هغې به زموږ سره پیور کمپوزیشن وي. ټیک شو. پای کې بیا زموږ سره جدا دوه قسمه دي، دوه ټایپس دي. ټیک شو جی. نو لمبنی چې کوم دی ایلیمنٹ دی، نو ایلیمنٹ چې کوم دی نو سمپلیفایډ کیمیکلی، دا نور مونږ نشو سمپل کولی، او بل چې کوم دی کمپاوند دی، نو دا چې کوم دی مونږ سمپلیفایډ کولی شو کیمیکلی. اوس ایلیمنٹ څه ته وي؟ ایلیمنٹ چې کوم دی الله پاک چې دا هر څه په دې دنیا کې راښکلي دا هر څه د ایلیمنټس نه جوړ دي، او د اوسه پورې تقریبا 118 ایلیمنٹ چې کوم دي دا ډسکور شوي دي. ټیک شو. نو دا به انشاءالله بیا موږ په نیکسټ لیکچر کې په ډیټیل باندې وایو. او بیا چې کوم دی د دې یو امپیور دی. نو امپیور سبسټانس چې کوم دی هغه زموږ سره یو نو کانسټنټ پراپرټیز اینډ کمپوزیشن، د دې پراپرټیز او کمپوزیشن به کانسټنټ نه وي. نو یو زموږ سره هوموجینیس دی چې په دې کې زموږ سره یونیفارم ترو اوټ، او یو زموږ سره چې کوم دی هیټروجینیس دی، نو دا زموږ سره یونیفارم نه. لکه فار ایگزامپل زموږ سره د هوموجینیس مثال دا دی چې ما سالټ راواغستو، دا ما پلس کو د H2O سره. ټیک شو. د دې دواړو نه یو سلیوشن جوړ شو. ټیک شو جی. د دې سلیوشن کې که زه د دې ځای نه که د دې ځای نه که د دې ځای نه که د هر ځای نه زه رالمه، خو چې په دې کې زموږ سره د دې سالټس او د دې واټر د مالیکیولو ترمنځ هغه کمپوزیشن برابري. فار ایگزامپل په دې ځای کې زموږ سره 13% سالټس دی او 87% چې کوم دی واټر دی. نو که د دې ځای نه رالم چې هلته هم دا حساب وي، چې دې ځای نه رالم هلته هم، او چې دې ځای نه دلته هم، چې دا ټول زموږ سره یو شان وي، دا زموږ سره هوموجینیس میکسچر وي. او هیټروجینیس میکسچر زموږ سره دی فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سلیوشن مونږ جوړ کړو، او د دې ځایګي نه مونږ څه لږ غوندې مقدار کې څه میټر راواغستو، او هغه مونږ چک کړو، په هغې کې چې کوم دی کمپوزیشن چې کوم دی هغه 13% د یو شیز، او د بل پکې چې کوم دی 87%. ټیک شو. د دې ځای نه مونږ راواغستو، نو په دې ځای کې چې کوم دی یو 18% دی، بل چې کوم دی یو 18% دی، او بل زموږ سره 82% دی. نو دې ته چې کوم دی بیا موږ هیټروجینیس وایو. د دې مثال زموږ سره د شګې د سیمټو دی، چې کله موږ شګه سیمټ مکس کړو نو په بعضې ځای کې چې کوم دی شګه سی وایي، په بعضې کې سیمټ سی وایي. خو چې کله موږ فار ایگزامپل شوګر راواغستو، هغه موږ اوبو ته وویشتو، چیني مو اوبو ته وویشته، نو هغه داسې خل شي چې لکه په ټول
په ټولو اوبو کې هغه چیني چې کوم دی د هغې هغه کوانټټي چې کوم دی هغه یو شان وي. نو دغې ته بیا مونږه څه وایو؟ دې ته مونږه هوموجینیس یا هوموجینیس امپیور سبسټانس وایو، او دې چې کوم دی د دې زموږ سره یونیفارم وي تھرو آوټ، لکه مطلب په هغه ټول سلیوشن کې د دې زموږ سره چې کوم دی کمپوزیشن یو شان وي. نو د نن دپاره هم دا لیکچر پوره و، شارټ غوندې لیکچر و، انټروډکشن و صرف شارټ غوندې. انشاءالله را روان لیکچر کې بیا مونږ په ډیټیل باندې خپل کار شروع کوو. د 9th کیمسټري چې کوم ده دا به مونږ د پس ټاپک نه اخلو، او دا به انشاءالله مونږ 2 ټاپک او 3 ټاپک د ورځې په ورو ډسکس کوو. نو د هغې وخت پورې اجازت غواړم. چینل د سره ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان. سلام علیکم.